أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس رحمت الله علیه یو بهترین انسان د دین عالم او د دین خادم د بچپن نه تر اوسه پورې دینی خدمات یې کړي دي او نن هم د احادیثو مبارکو د درس او د خدمت دپاره دارالعلوم ته روانو د الله د طرف نه فیصلې مخکې مقرر شوي د هغې فیصلې مطابق د هغوی د شهادت مرتبه الله مقرر کړې وه شهادت هغوی ته الله ورنصیب کړ دینی خدمات د هغوی هم الله دې قبول کړي او د شهادت مرتبه باندې چې کوم انعامات ملاویږي الله دې ورله هغه هم ورنصیب کړي دې واقعې سره عام او خاص ټول خلک دردمند دي خصوصا د هغوی شاګردان طالبان او رشته دار ټولو ته درد رسېدلی دی غم درد د ټولو شریک دی او پر امن طریقې سره احتجاج کول منع نه دي د سترګو نم او د زړه غم په شریعت کې هم منع نه دی غم درد رسېدلی دی دې سره شریعت د صبر تلقین کوي چې عام خاص متعلقین ټول صبر دې وکړي د صبر اظهار دې وکړي او قومي املاکو ته اساسو ته نقصان رسول شرعا قانونا جرم دی عام مسلمانان جذباتو کې خو به وي خو نقصان دې نه کوي او د خپلو مشرانو د هدایاتو انتظار دې کوي حکومتي خلک هم زموږ د علاقې خلک دي مسلمانان دي په دې غم کې هغوی هم زموږ سره شریک دي هغوی ته د تحقیق موقع ورکول په لاس پکار دي چې هغوی تحقیق وکړي او مجرم معلوم کړي پر امن طریقې سره وخت تېرول پکار دی د شیخ صاحب د ایصال ثواب دپاره هغوی ته درجاتو دپاره کوشش د عام خاص ټول مسلمانان وکړي الله دې شیخ صاحب ته درجات عالیه ورنصیب کړي او عام مسلمانانو ته او شاګردانو ته او رشته دارو ته دوستانو ته الله دې صبر ورکړي او د صبر عوض بدلې او ثوابونه دې الله ورکړي